جی بالکل او دې وخت کې زه د منګورې چینه مارکیټ کې ولاړ یم د اختر د نږدې کېدو سره دلته کې چې دی نو د اختر د تیارونو دپاره ډېر زیات خلک راځي سوداګانې کوي دلته نارینه هم راځي زنانه هم راځي زیاتره دا مارکیټ چې دی نو د زنانو دپاره مشهور دی دلته کې زیاتره خلک پیزارونه اخلي د اختر دپاره نن سبا تیارې کپړې اخلي خو دا خلک ګیله هم کوي چې را ګرانۍ سره چې دی نو د دوی هغه اغستو توان چې دی نو څه حده پورې کم شوی دی ما سره دلته کې کسان موجود دي مارکیټ کې دونه پوښتنه کوو چې د اختر تیاریانې څنګه روانې دي په ملک کې د ګرانۍ یو لهر دی څنګه روان دی دوی نه پوښتنه کوو تاسو خپله پیژندګلو کوئ او سله راغلي څه واغستل السلام علیکم زه پولیس والا یم چوټي مې ده او بازار ته مې دا ماشومان راوستي دي پیزارونه ولاخلو سوداګانې مو وکړې او سوداګانې پروس کال دې پرې لږ ګزاره کوي ښه دي پروس کال لږ ډېر زیات ګران دې پرې لږ ښه دي په ملک کې خو ګراني روانه ده وایي تیل ګران شو ډالر وختو نو د هغې سره څه اثر پرې وتی نو پیزار صرف ارزان موږ ته میلاو شو نور خو هر شی ګران ملېږي دا نور هر څه ګران دي پیزارونه هم لږ ارزان واغستل دلته دکاندار هم پوښتنه کوو چې دکانداران څه وایي چې یاره دلته کې سوداګانو له خلک راځي دوی سره چیړ چاړ ډېر کوي که نه پیسې ورسره ښه ډېرې او ښه په ډاډ زبان ورکوي دنه هم پوښتنه کوو مخامخ یو دکاندار دی تاسو وایي خلکو سوداګانو په څه ډول روانې دي بس جی سوداګانې خو نن سبا نشته دومره مخکې چې به کم مارکیټ و که نه هغه نشته هر څه مهنګایي زیاته راغله کم سوټان چې بالفرض په 1200 میلاوېدل هغه ډایرکټ 2200 ته وختل که نه جي نو لکه مهنګایي ورسره زیاته شوې ده په هغې وجه باندې خلک راځي داسې نه چې نه راځي خو شیزونه به رابانه سي کولاو کې وبه ګوري او اغستونکي نشته لکه د سره نو دا خو 2-3 ورځې پاتې شوې نو څه به کوي خلکو بس ټول په جړه جاړي جي ټول دکانداران چا کرای سو کرای هم نشي پوره کولی جي او جي دا دکاندار صاحب وایي چې یاره دلته کې ګراني سیوا شوې ده خلک چې دی نو چیړ چاړ زیات کوي هسې راځي او هسې ځي دا د سوات د اختر تیاریانې هم دي او بیا سره سره کم خلکو چې د ګرانۍ د وجې نه دلته چې مسلسل هغه پټرولو کې ګراني راځي بیا چې د ډالر ختلی دی د هغې سره د خلکو د اغستو توان چې دی نو د دوی په وینا باندې کم شوی دی جی